بحديث بكل ما سمعنا. بدی باب کې امام مسلم رحمه الله بیان د طرز العمل محدث ذکر او امام مسلم رحمه الله تایید د دعوی صادق مخکې چې کوم دعوه کړې و چې محدث تا دا طرز العمل پکار دی هغه صحیح حدیث نقل کی دا هغه راویانو نه چې هغه ضعیف وي مبهم وي دا هغه راویانو نه چې هغه غلطیان ډېری وي د داسې راویانو نه روایت نقل نه امام مسلم رحمه الله یو اهم اصول بیان کړی هغه اصول دا دي چې کم واوري د هغه روایت مکه چې هر څه ته واوري نو ته به د هغه روایت کې داسې مکه بلکې د امام مسلم رحمه الله ټول لب لبا امام مسلم رحمه الله ټول حاصل او خلاصہ دا درې شیان درې سيزونه راوړي امام مسلم وایي چې دا هغه راوی روایت نقل کوا چې هغه مجهول دی دویم دا هغه راوی روایت نقل کوا چې ستا غالب ګمان په صدق دی روایت غالب ګمان دا وی چې دا راوی صادق دریم د چا مخ کې داسې حدیث م بیانوا چې د هغه صحیح طریقه ته معلومه نه وي چې د کوم روایت د کوم حدیث صحیح طریقه ته معلومه نه وي هغه د خلکو مخ کې م بیانوا او دا خلق په غلط فهمي کې مبتلا دي چې خلق په غلط فهمي کې په دې کې مبتلا دي نه دا څنګه نو د دې ټول لوب لباب د امام مسلم د درې سيزونه داراوي نوایا او به قال حدثنا عبد الله بن عاصم عن عنبري قال حدثنا ابي حرق وبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قول بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال قال دلته په دې سند کې د امام مسلم استاد عبید الله بن معاذ عنبري سند کې تحویل شوی دویم استاد محمد ابن مسناد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال مسناد او دا عبد الله بن معاذ عنبري حدثنا شعبة اغبر وكيل خبيب ابن عبد الرحمن اغبر وكيل حفص ابن عاصم دا خبيب چې دلته ذکر شوی دی اصل کې خبيب د درې کسانو یو خبیب ابن عبد الرحمن دی دویم خبیب ابن علی دی دریم ابو خبیب دی چې داغه کنیا ابن زبیر راځي نو دلته مراد کنه خبیب ابن عبد الرحمن کنه مراد هغه به ویل چې چانه د حفص ابن عاصم نه قال د حفص وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر اسلام فرمایلی کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع كفى بالمرء دا بالمرء دا باز زائد دا كذبا تميز دي ان يحدث ان فيحدث دا شعر او دا فاعل د کفا د فاعل ومدخول ماول بالمصدر غرول بكل ما سمع كفى المرء كذبا سړی د پاره کافی دی حیثیت دی دروغونه دا خبر ان يحدث ببيانه بكل ما سمع هر هغه څه دا وو هر څه چې ووري خلق ته بیانې دا د سړی د دروغ د فار امدغه کافی امدغه کافی ځکه چې سړی هر څه بیانې نو معلومیږي دا څه خبر ووري هغه بیانې دا خبر دی ډیر حدیث بیانې ډیر روایت بیانې کله چې ډیر حدیث روایت باندې مقام هغه غلط پکې راځي نبی رسول الله زجر ذکر
چې ته هر خبره ووري دا بیانوه ما ځکه عادت په دې جاری دی سړی چې اوري یوازې رښتیا خو نه اوري ځکه ته رښتیا هم اوري او دروغ هم اوري چې کله هر خبره ووري واغه بیانې نو رښتیا دي موردي دي رښتیا دي خلکو ته بیان کړه دروغ دي اوریدي دي دروغ دي خلکو ته بیان نو تا چې دروغ وویل خلکو ته نو اخبار بما لم يكن تا اخبار د هغه شی وکړه چې هغه حقیقت نه لري دروغ دی ویل دغه څه خو کار ته اوري دا به خلکو ته بیانې نه رښتیا اورا رښتیا بیانوه که دروغ دی ووري د خلکو ته بیانوه او کته وی چې دا خو سهوان به بیان کړی وي نو دروغ ویل کېږي دي الاخبار عن شيء بخلاف ما هو تعمد په شرط نه تسهول وی هم دروغ دي که قصدن وی هم دروغ دي البته ګناګاری کې انتا چې دروغ قصدن وي تسهول د دروغ صادر شو نو ګناګار نبی اسلام معنا کړی زجر ذکر کی تحديث بكل ما سمعنا او دلته په دې سند کې دا یو طریقه امام مسلم ذکر کړی او دویمه طریقه استاد ابو بکر بن شیبه ده قال ابو بکر وی حدثنا علي بن حفص قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك ودې دویم سند کې التم مدار سند شعبه دواړو اروت کې د خبيب نه هغه د حفص بن عاصم نه هغه روایت نقل کې د ابو هريره رضی الله عنه نه هغه روایت ذکر کوي د نبی صلی الله علیه وسلم مثل ذلك مثل دې باندې چې کوم متن مخکې هغه د ذکر دلته دوا سندونه امام مسلم دا ذکر کړی په اول سند کې روایت مرسل راغلی ولحفص بن عاصم قال حفص بن عاصم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل هغه روایت کې ویل کېږي اذا حذف التابعي چې تابعي واسطه د صحابي حذف کېږي ته مرسل دا حفص بن عاصم تابعي دی واسطه صحابي هغه حذف کړی دی څنګه دا تابعي صحابي پکې نشته روایت مرسل په دې دویم سند کې حفص بن عاصم راغلی دا تابعي دی واسطه صحابي ابو هريره رضی الله عنه دی هغه د نبی رسول الله روایت ذکر کی دا متصل دی ځکه صحابي هغه پکې ذکر دی او د اوله طریقه عبد الله بن معاذ محمد بن مسناد دواله د عبدالرحمن بن مهدي نه روایت دي او دواله د شعبه نه روایت ذکر دي او امدارنګ دا روایت جعفر ابن محمد حذیلی هغه د شعبه نه ذکر کړي هغه مرسل ذکر کړي هغه مشهور دي سغندر باندې په دویمه طریقه کې د علي بن حفص روایت د شعبه نه کې د خبيب بن عدي نه کې د حفص بن عاصم نه د ابو هريره نه روایت دا نقل روایت دواړه راغلي مرسل راغلي دي او متصل هم راغلي په دې مسله کې اختلاف دی چې روایت په دواړه طریقو باندې نقل شي مرسل نقل شي او متصل نقل شي آیا مرسل اولاد او متصل د اولاد امام داری قطنی وی دلته دواړه روایت راغلي دي خدا مرسل اولاد چې کوم د شعبه نه مرسل روایت راغلي دي هغه دې ته ترجیح ورکړي لکه معاذ عبدالرحمن ابن مهدي او غندر دریو روایت مرسل راغلي دې ته ترجیح ورکړي او امام ابو داود دا روایت په خپل سنن کې مرسل دا ذکر کړي او متصل ذکر کړي په دواړه طریقو باندې دا راغلي امام ابو داود دا روایت مرسل ذکر کړی د حفص ابن عمر نمیری نه د شعبان او امام ابو داود متصل ذکر کړی د علي ابن حفص نه د شعبان نو متصل ذکر کړی و چې روایت مرسل هم رشي متصل دي عمل په پچا باندې په دې کې پنځه قول دي یو قول دا چې ترجیح روایت مرسل لري د امام داری قطنی و چې دا مرسل اولاد هغه د درې طریقو باندې راغلي دي عبد الله بن معاذ عبدالرحمن بن مهدي او د غندر د درې طریقو باندې راغلي دي اولاد دویم قول دا دی چې هغه ترجیح موصول لري ورته مطلقاً
چې کوم روایت متصل راغلی نو دې ته ترجیح ورکړي او دریم قول دا دی چې هغه ترجیح ورکړي احفظیت د چا د راوي لره احفظیت د راوي لره هغه لره ترجیح ورکړي چې ته اوس وګوره دا روایت کې چې راویان کوم راغلي چې کوم راویان په دې روایت کې حافظان وو هغه لره ترجیح ورکړي که په مرسل کې حافظان او هغه ته ترجیح ورکا او که په متصل کې حافظان او هغه ته ترجیح داور او دریم قول هغه ده څلورم چې هغه ترجیح ورکړي اعتبار کثرت د روات لرا وګوره راویان پکې وي وګوري کثرت د روات ترجیح ور لکه وګوره دلته دوه سند راغلي یو موصول دی او بل مرسل دی نو دلته په سند موصول کې یو راوی دی ابو بکر راوی یو راغلی د امام مسلم استاد یو د ابو بکر ابن ابي شیبه دی نو دلته راوی یو راغلی او په مرسل کې دوه راویان دي ولې د امام مسلم دوه استادان دي یو عبد الله بن معاذ عنبري دی او بل محمد ابن مصنع بنا په دې قول باندې نو دې ته وایي چې دا مرسل حدیث دا مقبول دی نو ترجیح مرسل ته ورته پچا باندې او متصل باندې ولې ځکه دې اعتبار کثرت دی راویانو ته ورته او راویان په مرسل کې زیات دي متصل او پنځم قول تحقیقي قول دا دی ما هو الحق دا دی چې تبع ترجیح ورکه هغه عدل او ضبط دی راوی لرا وګورا چې په دې روایت کې چې کوم څه ذکر دی ترجیح ورته کثرت د وجوه د ترجیح لري دا څه وایي روایت کې ترجیح متصل او مرسل دواړو طریقو باندې روایت راغلی سبب ترجیح ورته کثرت د وجوه د ترجیح لري چې کوم وجود د ترجیح وي هغه لپاره اعتبار مثلا راوی کې عدالت راوی کې ضبط راوی ثقه او ثبت دي نو دې ته ترجیح ورکړي اوس د طریقې د روایت دې روایت کې متصل یو راوی د ابو بکر او دا ابو بکر ثقه دي ابو بکر کې عدالت مشتا ابو بکر کې ضبط مشتا نو دې ته موصول لره ترجیح ورکړي بچا باندې او مرسل باندې دغه کوم مرسل کې درې راویان دي او چې کوم عدل ضبط ثقتوب او ثبت په ابو بکر کې موجود دی دا په عبد الله بن معاذ محمد ابن مصنع وندر کې دانش ماغي ترجیح ورکړي کثرت د وجوه د چالره ترجیح لرا چې کوم چې وجود ترجیح موجود وو هغه لره ترجیح نه داور نو دی وجنا بیا فقها اصولین یو جماعت د محدثینو هغه دې ته ترجیح ورکړي چې عمل په متصل باندې او کچې ته یو روایت کې راویان مرسل ډیر راغلي لکه د سره ولې دا چې وصل کړي دا وصل چا کړي دا څه قرار قانون قاعده دا چې زیاته ثقه مقبوله زیادت د ثقه هغه مقبول نو دلته ثقه راوي زیادت د ابو بکر بن شیبه ده نو دا زیادت د ثقه دا مقبول ده چې مقبول ده نو هغه دې ته ترجیح ورکړي او به هر تقدیر اختلاف ده پکې ما هو الحق دار سبب ترجیح ورکړي په کثرت د وجود ترجیح لرا چې کله یو کې وجود ترجیح ډیرو راجح هو نو هغه ته پکې ترجیح داوا وبه قال حدثني يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم دا هشيم ابن بشير السلمي دی واسط په دې واسطي ورته ابو معاويه دې کونیه ده دې هشيم متعلق ټول اهل عصر د دې په جلالت د دې په اتقان کې دې خیال او د دې په صيانت د دې په کثرت حافظي باندې دا متفق البته روایت کې تدلیس دا نه ثابت دا مدلس راوي و چې دا مدلس دی نو هشيم روایت د سليمان کې عن سليمان او دا قانون دی چې مدلس روایت کله روایت په عن سره ذکر کی عن سره
دا قابل د حجت نه دی مگر هغه وخت به قابل د حجت وي چې کله استماع من جهه اخرى ثابت شي بل طریقې باندې استماع ثابت شي په صحیحینو کې صحیح بخاری کې او صحیح مسلم کې چې کله روایت ریشي په عن سره او راوی مدلس وي روایت په عن سره کړی وي دا محمول دی په دې باندې چې دلته استماع من جهه اخرى دا ثابت نو دلته روایت راغلی دی په عن سره راغلی دی او موږ دا وایو چې دلته استماع من جهه اخرى ثابت ده نو ذکر روایت دا په عن سره دا نقل هغه ذکر کړي سليمان التيمينا عن ابي عثمان النهدي ابي عثمان النهدينا قال ابي عثمان وي قال وي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحسب المرء اذا مبتدا ان يحدث فتاويل المصدر کردا خبر بحسب المرء او دا بحسبه کې دا بعد دایله یعنی حسب المرء کافی د کړي د پاره بنل کذب د دروغونه ان يحدث دا بیان کی بكل ما سمع هر هغه څه دا وو ان حسب المرء من الكذب التحديث بكل ما سمع کړي د پاره دروغ نن دا کافی چې دا هر خبره ووري هغه خلق ته بیانې هغه خلق ته کوي نو دا ذکر همدا کافی ولې ځکه چې دا هر څه بیانې نو دا ډیرواره کې پټا کې خبرو چې ډیرواره کې نو رښتیا او دروغ دواړه پکې راځي چې دواړه پکې راځي ملي حاله دې دروغ ویلې ذکر رښتیا خو رښتیا دي او دروغ یې اوریدلي واقع اوریدلي او خلکو ته بیان کړه نو په دروغ کې راځي سړي د پاره دروغ نه تک وایا وفي قال حدثني ابو القاسم احمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سالم قال اخبرنا ابن وهب قال لي مالك جابر عن زوجين نو داوي قال اخبرنا ابن وهب قال ابن وهب قال لي مالك ما تقول مالك د مالک نه مراد یا امام مالک یا د مالک نه مراد مالک ابن دینار ما ته مالک ابن دینار علم پوشا علم پوش انه شاندار ليس يسلم ندے محفوظ ندے رجل سڑے حدثا سے بیانی بكل ما سمع هر هغه چې دا ووري ولا يكون اماما او سڑے لکھی امام ابدا ہمیشہ وهو يحدث جدا بیانی بكل ما سمع هر هغه چې دا ووري هر هغه چې دا ووري هغه خلق ته بیانی لا يكون اماما دا مستحق د امامت نه دی لا يصير مستحقا للامامه دا مستحق د امامت نه دی امام عام دی امام الحیوی کا امام الحاکم د دوړو حقدار نه دی نه امامتی کولای شي او نه سلطنت او حاکمیت دا کولای شي ولې ځکه چې دا تحديث بكل ما سمع کوي نو د دې په خبرو کې بغلطیا نه ډیری په خبرو کې غلطي هغه ډیره چې سړی په خبرو کې غلطي ډیره وي نو د خلکو اعتماد په دی باندې کم شي او چې د خلکو اعتماد په دی باندې کم شي نو اوس لایق د منصب د امامت سره نه دی چې ته امامتي کې او خلکو اعتماد در باندې نوي د امامتي قابل نه یا ته حکومت کې د خلکو اعتماد پتا باندې نشته چې د امامتي قابل نه د امامتي قابل چې مذکر دا وی نه امامت صغرا کولای شي او نه امامت کبرا کولای شي د امامت صغرا لوی ذمہواری د دې ټول خلکو ذمہواری ته اغسته ده چې مونږ کېږي کنه کېږي خو شو بکبد شو پښپګین شلو روپی باندې ټول ذمہواری ته ده هغه عوام وی الا بلا بغردن مولا د الامام ضامنون د دې حدیث مفهوم دی حقیقت ځکه چې موږ مکروه شو او فاسد شو که صحیح دی او که په هر طریقه د دې ټول مقتدیانو ذمہواری هغه ستاره چې موږ کېږي کنه کې ثواب او بال هغه ټول ستاسو راغلی نو ځکه دا وایي چې د امامتي حقدار نه یې بیا ځکه ستا غلطیان ډېرې خلک په تا باندې اعتماد نه کوي وهو يحدث بكل ما سمع
وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن ما حديث ذكر كده عبد الرحمن قال حدثنا سفيان أغرب ذكر كده سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص أغرب ذكر كده كان أبي الأحوص أبي الأحوصنا رويت دانا دلت عبد الرحمن دا عبد الرحمن ابن مهدي ابو سعيد الكنيه د بصری کو سیدل کړه اگر ونه توقید سفیان الثوري رحمه الله المشهور امام ابو عبد الله الكنيه د کوفیری اگر ونه توقید ابي اسحاق دا ابي اسحاق السبيعي دا سبيعي جو دا نکته نسبت شوی کله نومي عمرو بن عبد الله همداني د کوفیری جلیل القدر تابعي دلو تابعي کې شوی احمد بن عبد الله عجلی وی چې دې تقریبا د 38 صحابه کرامو نه سمع کړل علي بن مديني و چې ابو اسحاق د اولیاء اتیا کا صحابه کرامو نه سمع ثابت او دا سبيعي وی دا نسبت نکته شوی دی دا سبيع بن سعد بن معاويه دی نکته هغه ته نسبت شوی هغه ونکي عن ابي الاحوص دا ابي الاحوصنا د دې نوم عوف ابن مالک کی شمیر دا د کوفی کو سیدو کې تابعین او فلاري هغه صحابي دي هغه به نسبي عن عبد الله دا عبد الله بن مسعود نا دا جلیل قدر صحابي را بريش ابو عبد الرحمن بن دا کوفي کو سيدون قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بحسب المرء من الكذب ان يحدث بكل ما سمع کافی اثر دې پار غروونه چې دا ووري هر هغه څه بیان کې هر هغه څه چې دا ووري ذکر اشتیا درو وای نو فرشتیا او طرف دې مکه به درو وای وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لا يكون الرجل اماما عبد الرحمن مهدي نو اغوي يقول لا يكون الرجل اماما نکی کی سره امام یقتدا به چې خلق دې په ابتدا وکي حتى دې پوری یوم سے کا جدا بنشي عن بعض ما سمع د بعض اهل نشدا ووري بعض هغه چې دی ووري دا نه بل نشي دا سره امام نشي کېدل معنا دار دا مستحب امامت نه نشي دا امام شي وبه قال حدث يحيى بن يحيى قال اخبرنا عمرو بن علي بن مؤثر عن سفيان بن حسين دا سفيان ابن حسين ابن حسن او محمد كنيدا ديت ابو الحسن ویلی دا كنيدا واسط تسيدون کرے قال سالني تپوسو زمانہ اياس بن معاويه اياس ابن معاويه دیرا تپوسو دا اياس ابن معاويه دا ډیر ذهین د خلق عبد الله بن شوزوي د خلق بداوي چې هر سل کلو نه بعد یو سره پیدا کیږي مجدد هغه تام العقل وی دا غي عقل سالم عقل الله ورکړي وی هغه یو عظیم لوی د دین خدمت کوي نو دی دا ویل چې اياس ابن معاويه دام د مجدد دی چې سل کاله بعد پیدا شوی دی او ډیر ذهین دی ندی اياس ابن معاويه تداوي فقال اياس ويلي اني ارى تدوين تالرا سفيان بن حسين توي قد كلفت بعلم القران چت حديثي په علم القران کریم باندې کلفا يكلفو کل عشق تويل کی حديثي تعاشق په علم القران کریم باندې نو فقر علي سوره ولكما بني سوره وفسر نغینا با تفسیر موکا حتی انظرا تردی پوری جزو وګورم فيما علمتا فاغشبانی چې تعلمي پوي چې تا الله علم درکړه کنه نو چې دا خبره وکړه نو قال دا سفیان وی په فعلت نو ما دا کار وکړ یا نو څه دا تفسیر دی نو فقال دیا کوی دې ما دا بارا احفظ علیا یا علا فمانا دا انصر دے علا فمانا دا من کر دے احفظ علیا احفظ منی یا تزمانا دا کلمت علا فمانا دا من کر دا لکہ قرآن کریم کی اللہ فرمائی کہ دکتالو علی الناس یصوفون یہ دکتالو کرے چپے مانا کہ علی الناس یا عن الناس یا من الناس یصوفون مدلت علا فمانا دا انصر دے یا من کر دے دلتم احفظ علیا احفظ منی یا زمانہ ما هغه خبره اقول لك جزتا سویما دا خبره د تکوما دا خبره یاد کا تندی ورکی خبرداري ورکی چې خبره ډیره ضروري ده
چې خبره کله ضروري هغه نه مخکې تنبیه وکړي ورته وی ایاک والشناعه فی الحديث ایاک ځان وساته والشناعه فی الحديث د شناعت فی الحديث نظام وساته دا والشناعه دا بنا بر تحذير منصوب دي او شناعت په فتحه سره دا مصدر دی په معنا د خبيث سره په معنا د خبيث کېدل والشناعه د خبيث کېدل نو په حدیث په حدیث کې دی واقع دا باب د کرمه یکرمون او کچې ته شناعه یشنعو شي باب د فتح نشي بیا په معنا د رسوا کول کنځلي کول دي یا کذان وت والشناعه د رسوا کېدل نه د کنځل کول نه په حدیث کې دروغ ویل دا دې لکه کنځلي کې په احادیثو کې ځان رسوا کوما او کدا شنع یشنع تشنيع شي باب التفعيل شي بیا په معنا د خبيث قرار او خبيث ثابت اول اياک ځان او شناعت د خبيث ثابت دي په حدیث په حدیث کې چې خبيث ثابت شي خلوتا د قباحت نسبت کوي دا دین ځان سره ولي فانه قل ما حملها احد فإنه شان له قل ما دیر واره حملها وتکړه دي شناعت لرا احد یوتن یعنی ذکر کی دا شناعت لرا یوتن نه ذکر کړه دي شناعت لرا ما حملها نه کو تکړه دي شناعت لرا احد یوتن ما حملها نه ذکر کړه شناعت لرا احد یوتن الا ذل مگر دا ذلیل شوی دی په نفسي په خپل ځان کې چې یو سړی کې دا شناعت راغی یو سړی کې دا قباحت راغی دا سړی د خپل ځان سره ذلیل شي او یو سړی چې رسوا شي نو هغه د ځان سره ذلیل شي هغه کمزور شي د ځان الا ذل مگر دا ذلیل شوی دی په نفسه په خپل ځان کې وکذب او نسبت دروغ ورته شوی دی په حدیثه دې په خبرو کې هغه د خبرې کې کومه فریدا دا دروغجن دی دا دروغجن وکذب نسبت دروغ وشي په حدیثه په حدیث دې کې نو خلوی دا حدیث موضوعی دی مو بیانوا دا حدیث دروغ دی ځکه دا فلانی نه نسبت شوی خل دا غیر دروغ نسبت کوي دا موضوعی دی دا مو بیانوا وکذب فی حدیثه نسبت دروغ او حدیث توشي وبه قال حدثني ابو طاهر وحرمل بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني اغوي قال حدثنا ما خبر را کړل ابن وهبنا ابن وهب نو هغه خبر را کړل دا عبد الله ابن وهب ابن مسلم ابو محمد کنیدا او دا یو لوی امام تیر شوی د دې په حفظ اتقان او جلالت باندې علماء متفق نو قال اخبرني او ما خبر را کړل یونس دا یونس ابن یزید ابو یزید کنیدا او دا یونس ابو یزید دا د کنیدا نو دا یونس په روایت کې د چانه عن ابن شهاب ابن شهاب ابن زهري دا لوی امام جلیل القدر تابعی دی او دا محمد ابن مسلم ابن عبید الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن حارث ابن زهره او دا امام زهري باندې مشهور دی شام کې اوسېدل یو جماعت د صحابه او هغه سره ملاقات شوه لږ صحابه کرام سره د ملاقات شوه او روایت چې نقل کړي دي ډیر زیات روایت د تابعین نه نقل شوی دي او د دین هم ډیر زیات روایت نقل شوی دي د دې احوال په علم کې په حفاظت د احادیث کې په صيانت کې په اتقان کې په اجتهاد کې په تحصیل د علم کې چې څومره تکلیفونه مشقتونه په علم کې تیر کړي او د علم په حاصلولو کې څومره جدوجہد دي کړي او د دې عبادت د خلکو د لپاره د یو نو د دې ورع د دې تقوا د دې کرم او سخا څومره سخی انسان بلکې دا څه وایي چې دنیا کې څومره انواع د خیر او دا ټول د علامه ابن شهاب زهري دي جمع دي کې جمع شیو هغه عبادت رواله تقوا رواله ورع رواله سخا رواله احادیث مضبوط یادول رواله او ثقتوب رواله او ثبت رواله او تکلیفونو مشقتونو باندې صبر کول علم په ډیر مشقتونو برداشت کول هغه څه ګرځیدل دا ټول صفات دې کې موجود هغه د ورکی د چانه
عبید الله ابن عبد الله ابن عتبہ. عبید الله د فقهاء السبعه کې یو لوی فقيه یو لوی جلیل قدر امام دی. هغه روایت کوي د شان د عبد الله بن مسعود او ان عبد الله بن مسعود عبد الله مسعود قال ویلي ما انت بمحدث ني بیان کې قوم لرا حديثا یو حدیث لا تبلغه چې نشر سوریت حدیث لرا عقولهم عقلون لديتا دا حدیث ما بیانوا چې دا عقل پکې کار نه الا كان مگر شی بدا حدیث لبعضهم بعد دې قوم لرا فتنه دا فتنه شي د دې په دې باندې خلق ته خیر ورسیږي د دې په دې باندې خلق ته شر ورسیږي د خیر په دې باندې خلق ته شر هغه ورسیږي سبب یې چې خلق ته خیر ورسیږي خلق ته فائدہ ورسیږي خلق ته فائدې په دې باندې شر ورسیږي ولی دغه حدیث بیانې حدیث په متشابهات لکه حدیث کې راځي چې هر شپه تبارک وتعالى نازلېږي کوزيږي اسماني دنیا مذا متشابهات مخاطب هغه سره چې فهم رسیږي نه وهو الله تعالی کوزيږي را کوزيږي خو د جسم د پاره الله نه جسم نه جوهر نه عرض نه مصور الله په جسم نه ولې را کوزيږي دا څنګه را کوزيږي دا علم بیان وظاهر حدیث ته ګوري هغه به بدعات طرف قبول ورته طاقت ورته دا ظاهر به مراد نه نو څه به دا چې حدیث بیان د دینه باندې د کبیر موجوده دا نه چې حدیث دی بیان کړ خلکو ته معلومات نه خلک په ظاهر د حدیث باندې عمل وکړي او دا ظاهر به مطلوب وګڼي او حقیقت کې ظاهر حدیث به مراد نه وي دغه به تعبیر شوی وي دا چې حدیث خلکو ته مو بیان مدي وجنا خطیب بغدادي رحمه الله هغه وی امدارنګا وسوي من برکت صلات فقط کا وسړی نن کې وټره شا ته حدیث بیان لاله کافر اسلام نه قوت ودي کې تعویلات علماء وکړي په ظاهر باندې حدیث بنا بین المرء والكفر بین المرء والكفر والشرك ترك الصلاه چې موږ مسلمان کنه مشرک ظاهر باندې بنا نه علماء مستحيل باندې حمل کوي چې څوک مون حلال نه یا د مون عقیده سره د اجتهاد الله تعالی حکم راغلی مستحيل باندې حمل کوي یا سره د عادت د مون نه کوي اخر الامر دا مفضي الى الكفر ظاهري معنی مراد نه نو دیو جن خطیب بغدادي رحمه الله وی خلق تا عوام تا احادیث درو قسم بیان کوم احادیث کې چې رخصت راغلي هغه بیانوم ما خلق باغی باندې عمل کوي نور اعمال نه کیدا کوي ګورتا ورته ویل چې من قال لا اله الا الله دخل الجنه نامیانو یو هو ملاسه مسله وکړه وشاش منور دا من مکوا زکات مو ورکوا روزه مليته حج مکوا صدقه خیراتونه مکوا ځکه من قال لا اله الا الله دخل الجنه دا حدیث د وقتی دا عوام ته مو باندې دې عمل کوي نو ټول اعمال وکړي دا باندې بیان امداد د دې په ځمن کې د دین مختلف شعبې دي د دین یو شعبه د عوام په ذهن کې داسې ماچوا چې هغه امدقه دین دې د دینه ماچوا بالکل دین نشته لکه دا باب حضرات هغه وی الله لارم دا یو غني په ایمان قرآن ورته کې د قسم ورکا وته د علم الله لاره ده کنه نه مړ ته جهاد یمړه جهاد چې پر دعوت ورته جهاد امر کو نارق دي شهادت نشته دا ټول حرام دي دغه ادا کیده جوړ شي پیری مریدي یمړه بروادي ښه دي دا څه کارونه دا و د دې عقیده دا جوړول دا شرعاً خلاف دا ناروا دي ځکه چې دا یو سړی ځین جوړو چې موږ ته دین وای مال ته پیسې خرج کړي هغه کې خرج کړي نو په ایمان وای څوک امامانی په ایمان ورته وای قسم ورته وته چې ټول کال کې دا صاحبین یو کتاب درکې نیو ځکه چې الته مصرفي ګون کاس پور دي او دلته یو په یو د مرګ والی ساده کوي ولې نه مرګ ځکه هغه ځین دا جوړ شوی عقیده دا جوړ شوی
هغه بالکل دې طرف ته توجه نه دا یو سړي دین جوړول دا چې رخصت بیانول دا ورشعان خلاف نو ځکه خطیب بغدادي وای عوام ته رخصت احادیث به بیانې نه چې دا دې وکړه ارسنه خلاص او ناشنا کار لدار ابل یو مولوی دی هغه مرګي او غش آداب بیانول نو ورته ناسم چې دې غش کې قوتري دا ګرد باندې اولې د جهنم ور باندې حرام مولد خدای مسلمان دا په جهاد باره کې حدیث راغلی ابل تاسو وایي دا په جهاد باره کې چې و دل تراولي دا ګور دا تحریف دی تحریف څه چې یو ځکه یو معنا نه وي اگر اوالو بل ځکه چسپانه بل ځکه دا جهاد باره کې کنه حاتم نه کوي تاسو د خلق اصلاح او ایجاد قتل بیانې تاسو وایي نو وایي چې راځه کوم په تامدا غده کني حقیقت چې ولګي دا غست شعر نفس جائز شعر جائز بدعت حسنه ده بدعت ده او بدعت حرام نه ده حسن ده سب بدعت ده نوې کار دې په دین کې حقوق کار صحابه باندې دا دغشت کی لیکره چې زو دروازه مثال وو یاداش دا ته باندې کړو کو دین یو کار دې خود کار دې کولې په کار دي ترقی ورکول په کار دي خدای دې په طریقه باندې خبر مې نه کوله عوام ته برخص نه بیان چې کلمه اوله جنت دې زیره ځه موږ مکه وحد په مکه د صحابه کرامو په مابین کې مشاجرات د خلق او ذهن عقل کار نه کې دا مو بیان شعبیر رضی الله عنه معاویه رضی الله عنه دومره جنگونه کړی دومره صحابه کرام شهیدان شوي حضرت عائشہ رضی الله عنها او همدارنګه د علی کرم الله تعالی وجو جنگ سفین او جنگ جمل کې صحابه کرام په زګونو صحابه کرام شهیدان شوي د امام حسین او د یزید ابن معاویه د دې په مابین کې جنگونه شي امام حسین شهید شوی ته په ایمان وایا د عوام یزید ته مسلمانانو کې کافر مسلمانانو ته سره نه دا کتاب عوام ته نه ذکر کې یزید مسلمان کړو خو دې اته کړي ظلم کړي د پیغمبر علی السلام مته شي نو کافر خو نه دی دا کتاب خلکو ته مو بیانو چې عوام دین کار نه کوي عوام ته هغه خبره ذکر کوي چې هغه دین به باندې کار یا ته عوام ته شروع کړي اسرائیلیات ورته بیان دا اکثر مقررین عوام هغه کوشش کوي اسرائیلی چې د خلکو مزاج مطابق وي هر کمی موږ ته بیانې خاري د خلکو اذهان دینونه زړونه ځان ته چي چې خلکو یې بهترین تقریر او عوام چې دې بهترین تقریر یاره یو مدار اغلی بیا خبرې وکړي بیا کافر مولا او ظالم تقریر لا اسلام نه دی مبارک بیا کافر مولا او ظالم تقریر نو دا اسرائیلیات خلکو ته مو بیانو قران کریم د هر څه ډک د نبی رسول الله سلام احادیث دا ډک پیغمبر سلام احادیث په هر مسله کې شته دا بیانوا د اسرائیلیاتونه نو د اغینه بزام ساتي چې دلته نو د جالوت کیسه ورته شروع کی جالوت داسې یو سړی وو دومره منحول یو بمځکه چې نسل یو جریب زمکه کې دی نه وره چې پلسی به اوهله نو یو جریب کې ودا کې نه کېدل او څو منه یوازې خپل وو دا کیسې شروع کی عوامو او طبيعت برابرۍ تاسو وګورئ دا ناشنا کیسه وو نه دا اسرائیلیات په خلکو ته نه بیانې ځکه اسرائیلی خلک دین نظام ساده نو دی وجه عبد الله بن مسعود وای ته محدث نه قوم لره حدیث هغه حدیث قوم ته مو بیانو چې دا غي عقل په باندې کار نه کوي هغه عقل په باندې نه رسیږي احادیث رخص مو بیانو مشاجرات صحابه مو بیانو کعمام ته دا بیانو چې علي کرم توجه او د حضرت معاویه رضی الله عنه د مابین کې جنگونه شوي دمر صحابه کرام شهیدان شوي نو په علي رضی الله عنه او معاویه رضی الله عنه د عوام اعتماد پیدا شي دا به وش اسکلن شي پیدا کړي او چې دا صحابه دا د پیغمبر اسلام سره زوی د امیر المؤمنین دي دا د پیغمبر اسلام زوم دي د دې نه څه دمر صحابه کرام شهیدان شوي دا معاویه رضی الله عنه کاتب د وحی دي او دا امیر دي خلیفہ پاتې شوی دي د دې نه څه دمر صحابه کرام هغه علماء په دې باندې پیږي چې د دې په مابین کې کوم اختلاف راغلی دا یو اجتهادي اختلاف هر یو دا ویل چې په حق باندې هر یو دا ویل چې په حق باندې ما نو په دې باندې دې جنډیدل دا اجتهادي غلطي و دې مؤاخذه نه سبب هغه ځان نه خبره ده چې علي کرم الله تعالی وجهو روایتونه معلومي کې دا په حق باندې پیغمبر اسلام کې شنګویم کړي په دې سره معاویه رضی الله عنه او معاویه رضی الله عنه اجتهادي غلطي کړې اجتهادي غلطي باندې کړي ماخوذ وي هغه ماخوذي نه په دې باندې ماخوذ دې ده دا نشته ځکه دا وایي
چې خلق ته هغه څه بیانوا چې خلق د عقل متشابهات مو بیانوا حدیث رسل مو بیانوا مشاجرات صحابه مو بیانوا اسرائیلیات خلق ته مو بیانوا الله مبارک